او د ملکڼ پوهنتون د پښتو څانګې چیرمین د ملکڼ د سیمې یو ډېر ښه شاعر استاد ډاکټر علي خیل دریاب صاحب وایي چې وبکړې بیا ګورې ارمان زما د مرګ نه وروسته وبکړې بیا ګورې ارمان زما د مرګ نه وروسته ناز به دې څوک وړي قربان زما د مرګ نه وروسته وبکړې بیا ګورې ارمان زما د مرګ نه وروسته ناز به دې څوک وړي قربان زما د مرګ نه وروسته او بیا به عبس وي بیا به ښکلي یې څه فایده نه لري بیا به عبس وي بیا به ښکلي یې څه فایده نه لري بیا په ژړا که مړ کړې ځان زما د مرګ نه وروسته ناز به دې څوک وړي قربان زما د مرګ نه وروسته او راشه په ژوند چې ازاله دې د نقصان وکړمه راشه په ژوند چې ازاله دې د نقصان وکړمه بیا به د چا غواړې تاوان زما د مرګ نه وروسته ناز به دې څوک وړي قربان زما د مرګ نه وروسته زه ستا د مینې لیونی یم په تا ورک مین یم زه ستا د مینې لیونی یم په تا ورک مین یم دا به تسلیم کړي په ایمان زما د مرګ نه وروسته زه ستا د مینې لیونی یم په تا ورک مین یم دا به تسلیم کړي خو په ایمان زما د مرګ نه وروسته او زه څه خبر وم ګنې ډېر پخوا به مړ وم له دې زه څه خبر وم ګنې ډېر پخوا به مړ وم له دې راځي چې ما نه به جانان زما د مرګ نه وروسته زه څه خبر وم ګنې مړ به وم زه څه خبر وم ګنې ډېر پخوا به مړ وم له دې راځي چې ما نه به جانان زما د مرګ نه وروسته هر چا زه یار کړم او پرېښومه هر چا زه یار کړم او پرېښومه هر چا ازار کړم او پرېښومه هر چا زه یار کړم او پرېښومه او هر چا ازار کړم او پرېښومه هرې ښکلا راباندې ظلم وکړو هرې ښکلا راباندې ظلم وکړو سپرلي بې خوار کړم او پرېښومه هر چا ازار کړم او پرېښومه دا ستا یادونو خالي دومره وکړل دا ستا یادونو خالي دومره وکړل چې بیمار کړم او پرېښومه دا ستا یادونو خالي دومره وکړل چې بیمار کړم او پرېښومه د محبت احسان منمه په ځان د محبت احسان منمه په ځان چې یې په لار کړم او پرېښومه هر چا ازار کړم او پرېښومه امیده وخت به هم یاري ونه کړه امیده وخت به هم یاري ونه کړه وخت هم مزار کړم او پرېښومه هر چا ازار کړم او پرېښومه هر چا زه یار کړم او پرېښوم او هر چا ازار کړم او پرېښوم ګرانو اورېدونکو که تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کول غواړئ نو ډېره اسانه کرښه ده ستاسو دپاره چې لاړ به شئ خپل موبایل رایټ میسج آپشن ته او هغې کې به ولیکئ ATK او د هغې نه پس به لږ شان ته خالي ځای پرېږدئ د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا به خپل نوم خپل د کلي نوم خپل وړوکی شان پیغام او که څه شعر یا ټپره ته یادوي د پښتو نو هغه هم موږ ته رالېږلی شي او بیا به دغه میسج چې کوم دی نو په 4471 یعنې 4471 باندې موږ ته راډالۍ کوي او د دې نه علاوه که تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کول غواړئ نیغ په نیغه راتلل غواړئ نو بلکل تاسو راتلی شئ په 0316 8 702 107 یعنی 03 1 6 8
702 107. او هغه نه تاسو زموږ خبرونه چې کوم دا غو د فیسبوک پکر خبري هم کته شي د فیسبوک پیج د زموږ د ریډیو आवाज FM 107 اٹک